چې د هغې نبي یاد باندې هغې نبي یاد باندې ته مانه دلیل غواړې چې ته حضور ولې یادوې ربیع الاول شریف میاشت کې د رسول الله مبارک د ولادت خبرې ته ولې کوي ما ته دلیل ووایه زه سوال دا کوم چې آیا ته په کومه خوله دلیل غواړې چې کوم نبی ته هر ځای کې یاد ساتلی او دا خبره زه هر کله کومه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغې خبره باندې زه خپلې خبرې اختتام ته رسول غواړم فضل بن عباس د حضور مبارک تره زوی دی د عباس رضی الله تعالی عنه زوی مبارک دی فضل بن عباس دا حضور مبارک ته ډیر زیات ګرانو خدای پاک ولا یو حسن او جمال هم ورکړی و حضرت فضل بن عباس فرمای چې کله حضور مبارک په لحد مبارک کې کېښودلی شو په لحد کې وفات نه بعد کېښودلی شو هغه لحد چې اجماع د امت ته په دې باندې چې د حضور د لحد مبارک خاورې د عرش او د فرش د لوح د قلم نم افضلی دي هغه لحد مبارک چې کله کېښودلی شو فضل بن عباس د حضور تره زوی حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته عرض کوي یا ابا بکر یو ارمان مدی کراله پورا دکو فضل بن عباس ته وایي چې بچې صف ارمان دی چې ارمان مدا دی توجه غواړم چې ارمان مدا دی چې حضور مبارک باندې اوس خاورې راړولې کیږي زه دا غواړم چې د آخر کې د حضور په لحد مبارک کې زه دیدار وکم لحد مبارک کې زه دیدار وکم فضل بن عباس ته حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې زه بچی ورکوشه ورته فضل بن عباس فرمایي چې د حضور مبارک لحد ته راکوشوم او مخ مبارک نه مولا کفن لرې مبارک لرې کړو حضور مبارک سپین مخ مبارک پروتو خو شونډو مبارک وی حرکت کولو فضل بن عباس فرمایي چې ما وګ ورنږدې کړو چې حضور په لحد کې څه وایي فرمایي فضل بن عباس فرمایي چې ما د مولا په ذات قسم وي چې کله په لحد کې د حضور مبارک خلی مبارک ته ما غوږ ورنږدې کړو حضور مبارک دا دعا کولو اللهم اغفر لامتی یا الله ما امت ته بخنه ور نصیب کړي یاره هغه نبی چې اولنۍ سجدې باندې کله پیدا کیږي حضور مبارک چې کله پیدا شو اولنۍ سجده ولګولا مور بیوی فرمایي ما د بدن نه کله جدا شو حضور مبارک په سجده باندې پریوتو مور فرمایي چې کله سجده کې زما غوږ ورنږدې کړو حضور په اولنۍ سجده کې دا دعا کوله اللهم هب لامتی یا الله ما امت ته بخنه ور نصیب کا د حضور د پیدائش اولنۍ سجدې نه والا تر لحد تر دفن کېدو پورې رسول الله مبارک امتیان یاد ساتلی دي او افسوس ته پاګه خلکو باندې چې هغه نبی چې د اولنۍ سجدې نه تر لحد پورې خپل امتیان یاد کړل او که ربیع الاول شریف میاشت راشي او د حضور مبارک یاد کوي میلاد کوي 12 ربیع الاول بت په ورځ باندې صدقه کوي خیرات کوي خلق علما را جمع کوي او ته میلاد شریف کوي امتیان به بیا راوچتېږي چې دا میلاد د کم ځای نه ثابت دی میلاد څه مطلب حضور یادول میلاد څه مطلب تلاوت کول میلاد څه مطلب تلاوت کول نعت شریف تقریر کول دعا کول اختتام کې صدقه کول دې ته میلاد شریف ویل شي نامه څه ده د حضور پر راتلو باندې خوشاله یو نو افسوس باغ خلکو د پاره ضرور وي چې ته ټول عمر یاد کړې او کته صرف ربیع الاول کې رسول الله مبارک یادې بیا وای چې دا کم کتاب لیکلی دی بس دا یو کتابم نه لیکلی دا چې شرط لیکل شوی دی دا د عاشقانو په تقدیر کې لیکل شوی دی الله کریم د حضور مبارک سره د عقیدت او د محبت او د غوی مبارک د میلاد مناولو الله کریم موږ له توفیق را نصیب فرمایي او نن سبا خو وختم پوره دی فتنو دور دی
د الله د دوره دور دی د اسباب د معاصیو دور دی د الله د رسول نه د تحت دور دی چې په دې ورځو کې د الله او د رسول په نامه باندې یو پروګرام کې خودل شي ته ول داد ورکا چې خلق د دین نه لری شول خلق تختی د دین نه جمعات نه لری تختی د مولا نه لری تختی د عالم نه لری تختی په دې دور کې هغه تختیدلی خلق د الله د نبی په نامه باندې را نږدې کولو ته بد مویا بلکې فتوا ورکا چې تختیدلی خلق واپس جمعات تر واستل د الله د رسول د نامې نه هغه وګونه چې انتظار دی چې د الله نبی نامه به کله واورو هغه خلق چې را نږدې کې د میلاد په نامه باندې فتوا ورکا چې دا سیز د نن سما د زمانه تقاضا دا ده چې د الله د نبی په نامه باندې خلق را نږدې شي الله پاک د موږ مستاسو د حضور مبارک د میلاد شریف مناولو توفیق نصیب فرمای